نصر الله خټک به ستاسو او د الف خان ورور ډیره شکریا ادا کوم چې موږ له وخت راکړ او تاسو موږ سره د دې کلیزه چې کومه 14 اګست 1947 چې دا د ډیرو قربانو زموږ د دفاع آرمي زموږ د نورو د دې وطن ډیرو شهیدانو او ډیرو ځوانانو قربانۍ ورکړې وي دا قربانو د سختو نه پس دا وطن موږ ته آزاد شوی دی او موږ ته د ازادۍ اظهار میلاو شوی دی نو نن په دغه خوشحالۍ او په دې سلسله کې موږ راوتي هغه قدرمن عزتمند مشرانو هم زه شکریا ادا کوم چې نن موږ سره د دې وطن په خوشحالۍ کې کم شریک شو دا کم زموږ د قومي وطن پارټۍ ځوانان همزولي دا ټول موږ سره شریک شو او په دې کې زموږ صوبایي چیرمن حیات خان شیرپاو او زموږ ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب د هغوی د وینا مطابق موږ ته شوې وه چې تاسو به دا کلیزه داسې مانځئ چې د دنیا چې کم زمونږ هغه ترهادرګرو یا هغه کم دشمنانو چې هغې ته ثابته کړو چې زمونږ د وطن سره دومره مینه ده چې ټول وطن د دې نه عبرت واخلي چې انشاءالله زمونږ ځوانان اوس هم د دې وطن د قربانۍ دپاره د وینې تویولو دپاره داسې جوز او جذبه لري چې هر وخت د دې وطن زمونږ مور او پلار دی څه وخت د دې موږ ته ضرورت شو انشاءالله زموږ پارټي زموږ د مشرانو په وینا موږ ټول ځوانان به که خیري دغه قرباني که خیري بیا په شریکه ورکړو چې کله م وخت راله د موقع انشاءالله الف خان به چې ګورې جي دا وطن زموږ دی که په نو مای کمو خلکو دغه غلط اقدام کړی دی یا دغه کم هر څه ته چې کم نقصانات ورغلي دي نو زه وایم چې هغه خلک د چا په خبرو دوکه شوي وو زه هغوی ته هم دا پیغام ورکوم چې دا وطن خو زما او ستا دی ولې دې وطن دپاره خو موږ ډېرې قربانۍ کړي دي دا وطن د دې سیز یو ماشوم یو سیز یو سرکاري دا زموږ هر څه زموږ دپاره دي دا وطن زموږ دی زه هغې ته وایم چې په کومو غلطو لارې تلي چا په غلطه لاره بوتلي هغې ته هم زه دا وایم چې کم د سزا لایق یې هغې ته به سزا میلو شي او چې کم نه هغه حکومت ناست دی هغه شان ته به د هغې مطابق سزا ورکوي او د هغې نه دا تمه لرو چې انشاءالله موږ سره به هغه سوچ پرېږدي او موږ سره په دې پارټۍ او د دې وطن دپاره هر ځوان په دې پارټۍ کې جهد کوي او منډوي که خیري هغې به هغه لارې پرېږدي چا چې دا اقدام کړی هغې ته دې پوره سزا میلو شي چې څوک د سزا حقدار